وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التبسم. دا نوے باب شروع کیږي او د دې باب نوم دی باب دی په بیان د تبسم کې او تبسم ویل کېږي مسکا ته. انسان چې خوشحاله شي په حالت د خوشحالۍ کې هغه د نبی علیه السلام سنت هغه مسکا وه او د ډېرې خندا نه او د ډېر قهقهې لګولو نه د هغې نه منع راغلي او بیان رستو ورپسې را روان دی. دویم باب دی باب الضحک. دویم باب د اوچت آواز د خندا باره کې دی. په دې باب کې حدیث مبارک ذکر کوي د مور بیبي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضاحکا. مور بیبي چې د نبی علیه السلام زوجه مبارکه وه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې ما چرتم محبوب رسول الله مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په اوچت آواز خندا باندې نه دی لیدلی حتی ارا منه لهواته تر دې چې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې دننه حصه هغه ښکاره شوي ده. چېرته هم داسې نه دي خاندلي چې خوله یې وازه کړي څنګه چې عامو خلکو عادت دی. انما کان یتبسم صلی الله علیه وآله وسلم. محبوب صلی الله علیه وآله وسلم به چې کله ډېر خوشحاله شنو تبسم او مسکا به یې وفرمایله او د دې نه زیاته خندا یې په اوچت آواز نه ده کړې. قالت او مور بیبي فرمایي چې وکانه اذا رأى غیما او کله به چې په اسمان باندې وریځ ولیده وریځ به راخوره شوه او ریحا یا به سیلی راله نو عرف فی وجهه نو د دې هغه هیبت او خفګان هغه به د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې هغه معلومېدلو او پیژندلی به شو چې محبوب صلی الله علیه وآله وسلم باندې هیبت دی ورباندې خفګان دی ورباندې. فقالت یا رسول الله. مور بیبي وفرمایل چې د الله رسوله ان الناس اذا رأوا الغیم فرحوا. خلق چې کله وریځ وویني نو خوشحاله شي. رجاء ان یکون المطر او دای امید وي چې وریځ راله نو باران به وشي. و اراک اذا رأیته او زه تا وینم چې کله ته وریځ ووینې نو عرفت فی وجهک الکراهتو د ستاسو په مخ مبارک کې هغه پریشانی آثار وي د خفګان آثار د ستاسو په مخ مبارک کې کتلی شي. نو فقال یا عائشة. محبوب صلی الله علیه وآله وسلم فرمایل چې ای عائشې ما یؤمننی ان یکون فیه عذاب. ما ته خو دا اطمینان نشته دی څه پته ده چې په دې کې عذاب وي په دې وریځه کې د خدای عذاب وي. عذب قوم بالریح. د دې نه مخکې یو قوم باندې عذاب د سیلی هغه الله تعالی راوستی او په قوم عاد باندې او وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. او یو بل قوم چې په هغوی باندې کله وریځ راله چې هغه د خدای عذاب و او هغوی خوشحاله شول چې دا وریځ ده چې په موږ باندې به باران وکړي او خلک د ډېرې سختې ګرمۍ د لاسه د هغه وریځې د لاندې راجمع شول او الله تعالی پې عذاب نازل کړو چې هغه د حضرت شعیب علیه السلام قوم. نو محبوب صلی الله علیه وآله وسلم وایي چېرته کې په اوچت آواز خاندلې نه دي تبسم او مسکا به یې فرمایله او چې کله به سیلی یا وریځ راله نو پریشانه به نو دا باب د تبسم په باره کې او دویم باب د ضحک په باره کې دی. ضحک ویلی کېږي په اوچت آواز خندا سره.
اوچت आवाज خندا ته ویل کېږي یا داسې خندل چې انسان غاښونه وښکاري اواز واوري په خپله واوري خوا کې ورسره کسان واوري او چې ډېر کسان یې واوري نو هغې ته قهقهه وایي. نو ضحک به وخت ضرورت هغه معمولی ضحک خندا چې نږدې کسان یې واوري خپله یې بنده واوري او چې قهقهه چې ټول مجلس یې واوري نو د دې نه منع راغلي ده. حدیث مبارک ذکر کوي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكسر الضحك تاسو چې کوم دین ډیر زیات مخاندئ فإن كثرة الضحك تميت القلب ډیره خندا د انسان زړه مړه کوي د انسان په زړه باندې اثر کوي. د زړه حفاظت پکار دی چې زړه د انسان خراب نشي. چې کله زړه د انسان خراب شو بیا به دته د مز توفیق د قرآن تلاوت توفیق د ذکر توفیق او د خدای یاره دا بیا په زړه کې نه راځي. نو صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د خپلو زړونو حفاظت فرمایلو. نو چې خندا چې دی دا د انسان زړه مړه کوي. او زمونږ حضرت صاحب د شاه منصور شریف حضرت شیخ اعزاز الحق شمس صاحب دعوت برکاتهم العالیه فرمایي چې د انسان زړه مړ شي نو د هغې علامه ده چې دی به په جومات کې تنګېږي چې د چا زړه مړي او د هغې علامه ده چې دی به په نیک مجلس کې تنګېږي او دیمه علامه درېیمه دا ده چې جړا به ورته نه ورځي په خپلو ګناهونو باندې. انسان چې الله تعالی ته کیني او الله تعالی ته په خپل ګناهونو باندې پښیمانه شي وجاړي د سترګو نه یې اوښکې وبهیږي دغه اوښکې الله تعالی ته ډېرې زیاتې خوښې دي. چې کوم انسان زموږ حضرت صاحب فرمایي چې کوم انسان په جومات کې تنګېږي په نیکو مجالسو کې تنګېږي او په خپل ګناهونو باندې ورته جړا نه ورځي د جړا په مجلس کې ورته جړا نه ورځي د دغه انسان زړه مړ دی. نو نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو ډېر زیات مه خاندئ ځکه چې ډېره خندا د انسان زړه مړه کوي. آخری حدیث مبارک ته دام د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رهط من اصحابه نبی علیه السلام یو ځل راووتو د خپل کور مبارک نه د صحابه په یو ټولي باندې د صحابه په یو ټولګي باندې راووتو یضحکون و یتحدثون چې هغوی خبرې کولې او خندلې. نو فقال نبی علیه السلام وفرمایل والذي نفسي بيده په هغه ذات مې د قسم وي چې زما جان زما ساه د هغه په قبضه قدرت کې ده لو تعلمون ما اعلمو که تاسو پوهېدئ په هغه څه چې زه پې پوهېږم که تاسو علم لرلو په هغه خبرو چې زه پې علم لرم نو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا نو تاسو به خندا لږه کړې وه او جړا به مو ډېره کړې وه. ثم انصرف بیا نبی علیه السلام واپس شو و ابکى القوم او د صحابه ټول وجړول چې داسې خبرې ورته وفرمایلې نو صحابه وجړل په د خپل خوشحالۍ باندې په د خپله خندا باندې صحابه پښیمانه شول. او نو الله جل جلاله واوحى الله عز وجل الیه نو الله جل جلاله رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی فرمایله چې یا محمد لم تقنط عبادی. صحابه خو هم د الله تعالی اولیاء او د نبی علیه السلام صحبت نشینو. الله تعالی وحی نازل کړه چې اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم زما دا بندگان مایوسه کومه نا امیده کوئ ما نا امیده کوئ ما یعنی دی ته چې ته وعظم کې نو په داسې طریقې سره ورته وکړه چې دی مایوسه نشي زما د رحمت نه د دی اصلاح وکړه د دې خندا وغیره نه دی منع کړه خو په داسې طریقې سره چې دی زما د رحمت نه مایوسه نشي. نو فرجع النبي صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیه السلام بیا واپس شو بیا رالو او وی فرمایل فقال ابشروا تاسو خوشحاله شئ وسددوا او تاسو درستګي وکړئ د خپلو اعمالو د خپلو عقایدو د خپلو اقوالو. تاسو په هر کار کې چې کوم دی نو هغه راستبازي اختیار کوي خپل اعمال او خپل خبرې اترې هغه درست کوي او وقاربو او تاسو د افراط او د تفریط نه د کمی او د زیاتی نه ځان وساتئ. مه کمې کوئ په دین کې او مه زیاتې کوئ. نو نه کمې پکار دی چې انسان مثلا
دومره چې کوم دی نو هغه لټ شي چې هغه نه ذکر کوي نه سبق کوي تلاوت کوي نه مونځ کوي او نه چې کوم دی نو افراط پکار دی زیاتې پکار دی چې انسان بس گوشه نشین شي په جماعت کې یا په عبادت خانه کې او دنیا او اهل و عیال هر څه پرېږدي. دا اوس د کمی او د زیاتي مثال دی. یا مثلا د تبسم په باره کې د مسکا په باره کې یو سړی دومره چې کوم دی نو کمی وکړي چې بس دی 24 ګنټې سیریس وي او چا سره په خندا خوشحالۍ او په خندا چهرې سره ملاویږي نه، نو دا هم د شریعت نه خلاف کار دی. مسلمان رور سره چې په خوشحاله چهره باندې په خندروي چهره باندې خپل مسلمان رور سره ملاو شي نو دا هم صدقه ده. بلکې حکم دا دی چې ته مسلمان سره ملاویږي نو ته تبسم او مسکا اختیار کا، په خندروي چهرې سره خپل مسلمان رور سره ملاو شه. او دمه تفریط هم نه دی پکار چې داسې خاندي چې په ټول مالت کې د اواز خورېږي یا په کور کې باندې داسې کهکهي وایي چې د کور نه بارې اواز وځي. نو په هر کار کې د افراط او د تفریط نه د کمی او د زیاتي نه منع راغلی ده. د شریعت بهترین اصول دا دی چې نه کمی پکار دی او نه زیاتې پکار دی، بلکې خیر الامور اوسطها، بهترین د کارونه هغه دی چې کوم کې میانه روي وي. میانه روي چې کوم دی نو هغه الله او د الله رسول ته محبوبه ده. سبحان ربک رب العزة